بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. دي سورة الأنعام وي. سورة الأنعام زکچی پدی سورت کی اغسارو ذکر دی چاگ اللہ رب العالمین حرام گرزولی دی ناغا پدی سورت کی ذکر دی دا دی وجنا دی سورت سورت الانعام وی. دا سورت مکی سورت تی دا نبی علیہ السلام دا ہجرت نا اڑان دی نازل شوی دی. پہ اعتبار دا ترتیب قرآن سراش پگم سورت تی او دا نازل دو پا لحاظ سر دا سورت پنز پنزوستم دی. پدی سورت کی شل رکوعات یوصل پنزش پیت آیتون دی. دی سورت دا مخ کی سورت سرا ربط او مناسبت دا دی چی بمخ کی سورت کی دا سورت پاخر کی دا شرکی اعتقادی تردید شو. دی سورت پشورو کی دا شرکی اعتقادی تردید کی یا دا سور مائدی پشورو کی دا اللہ رب العالمین دا طرفنا دا جاہلیت دا زمانے دا غلط رواجن تردید شو. دا دی صورت پشورو کہ ہم دا جاہلیت دا زمانے دا غلط رواجن او عقائد تردید کی یا دا مخ کی سورت المائدی پاخرہ کی اللہ پاک بادشاہی ذکر شوا. دا سورت الانعام پاخرہ کی بہم دا اللہ پاک بادشاہی ذکر کی. فضیلت دا دی سورت دا دی دا سورت مکر دری آیاتن علاوہ وما قدر اللہ حق قدره دا آیت یو دا آیت بل قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم دا آیاتنا دا مدنی آیاتنا دی دین علاوہ دا طول سورت مکر. فضیلت دی سورت دا دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ سورت الانعام سورت اللہ پاک پہ یوزے باندے نازل کردی دی او دا دی سورت دا نازل دو سر او یا ذر فرشتی اللہ پاک نازل کردی دی. حدیث مبارک کی راضی چکم بندہ دا سورت الانعام اولنی تری آیاتنا دا سحر تلاوت کی دا پار او یا ذر فرشتی دا مغفرت دعاگان غواری تر دا قیامت پوری. بل حدیث مبارک کی راضی چکم بندہ دا سحر دا دی سورت تلاوت کئی اللہ رب العالمین با دی بندت دمر ثواب نور کی. پدی سورت کی خلاصہ دا دی سورت دادا سورت چونکہ مکی دی او پا مکی زندگی کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کون کے مشرکان دا مکی او مشرکان دا مکی دا اللہ پاک سر شریکان لٹون کیوں تو پدی صورت کی با اللہ پاک تخپلی و والد پارا دلائل عقلیہ ذکر کی. دا مشرکان و کافران دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمائشی معجزی با ذکر کی چی دی دا نبی علیہ السلام نا کم قسم معجزات واری. بل دا دی مشرکان آغا فطرت با اللہ پاک ذکر کی چی دا مشرکان پا تکلیف کی اللہ تا آواز کی او دراحت پا وقت کی بیاد اخپل غطان عبادت کی. بل دا دی مشرکانو دا قیامت پا رد برسوائی اللہ پاک ذکر کی. دنیا کی خودی شرک خو چکل قیامت کی پی عذاب را شردی و بیا قسمون کئی چی من کو چرتا شرک ندی کری. بل دا دی
په دنیا کې د قیامت ناگهانی راتک به الله پاک ذکر کی چې قیامت با اچانک او ناصاف راځي. بل الله رب العالمین د خپل یووالي دا دلایل به ذکر کی چې تاسو په دنیا کې وګورئ کله پاک تاسو د وګونو د سترګو دا طاقتونه ختم کی داسې څوک هم نشته چې داسې ژوند ته بیا را پیدا کی. لہذا د شرک نه توبه ګار شي. بل د مشرکانو کافرانو د شیطانانو مرګتیا به الله پاک ذکر کی چې دی د شیطان مرګتیا کوي. بل دغه مشرکان اقسام به الله پاک ذکر کی چې بعض مشرکان داسې دي چې هغه د ستورو عبادت کوي، بعض مشرکان داسې سپګمې عبادت کوي، بعض مشرکان د انور عبادت کوي، بعض مشرکان د بوتان عبادت کوي. الله پاک پر دې ټول تردید ذکر کی. نو په دې صورت کې با دا ذکر شي او بیا په اخر د صورت کې الله پاک د کامیابی اصول ذکر کی. نو دا د صورت مختصرا خلاصه و. د صورت په اولنۍ رکوع کې الله پاک د خپل توحید دلایل عقلیه ذکر کړي. زمکه اسمانونه پیدا کړی دي. نو په قران کریم کې عموما سماوات لفظ د جمع راځي او ارض لفظ د واحد راځي. دا وجه څه ده؟ مفسرین ذکر کوي چې د اسمانونو اجناس مختلف دي، د زمکه جنس واحد دي. د دې وجنه اجناس مختلفه په بنا باندې لفظ سماوات جمع راځي او لفظ ارض واحد راځي. بل لفظ د ظلمات جمع دي او لفظ د نور واحد دي. نو بیا موجه ذکر کوي چې ظلمات تیاری د اسلام او د هدایت په مقابل کې تیاری ډیری دي. نو دا غي د په لفظ د جمع راځي او هدایت او رڼا د ایمان یو ده، د دې د په لفظ د واحد راځي. بل د خپل توحید دلایل عقلیه دام ذکر کوي چې تاسو خپل اصلي پیدایش او فطرت ته وګورئ څنګه پیدا شوی. یو کمزوري غونتی خوري جنس نه استاد د پاره مرګ ټیم مقرر کړی دی. تاسو بیا په دې خپل مرګ او په آخرت کې شک کوئ. الله پاک خپل کمال علم ذکر کی چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې څه کېږي دا ټول ما ته معلوم دي. څه کارونه چې تاسو کې الله پاک فرمایي هغه ټول باندې زه پوهېږم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک تسلی ورکړي کدا کافران ستا مخالفت کوي پروا مه کوه، ستا نه وړاندې پیغمبران تکذیب هم دې قومونه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے پھر کافرانو مطالبه وکړ. عبد الله بن ابي اميه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراوی نبی علیہ السلام توي تراوی پتا سو باندې ایمان نه وروړم چې زما وړاندې اسمان توخیږي چې اسمان تکل اوخته زمون وړاندې تاتیو کتاب درکړی شي. ا کتاب تا پلاسونو کې نیولې او با کتاب کې زما نوم وی چې دې در باندې ایمان وروړي زب به ایمان نوړم یا ایمان نه وروړو. من به وینو چې تا اسمان تلار شي اسمان ته اوخیږي در سره سلور فرشتي را کوزي شو کتاب یې د سلور ګټون نه نیولې چې کله دا کتاب په دې طریقې سره وروړي من به در باندې ایمان وروړو. الله پاک نبی علیہ السلام تو فرمائی چې دا کافران ایمان نه وروړي دا بد قسمت دي. او دې د فرشتو د لیدلو مطالبه کی نو فرشته بیا په شکل انساني راځي یا په شکل اصلي راځي. نو که په اصلي شکل راځي دي دا غي د لیدلو طاقت نه لري او که په انساني شکل لري دی بیا وایي چې دا انسان دی او که فرشته. لہذا دی چې ټوکې کې ستا په دین پسې ټوکې کوي پروا مه کوه دې بدله به دوی ته ملاویږي. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الله پاک الحمد لله ټول صفاتونه د الله پاک ذات د پر الذي غزاد خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو زمکې وجعل الظلمات والنور او ګرځولې دي پیدا کړی تیاری او رڼا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا کافران د خپل لفظ سره د خپل خدایان برابري یا اعراض کی د الله نه. هو الذي د الله پاک غزاد خلقكم من طين ثم قضى اجلا چې تاسو پیدا کړی د خټینه بیا ستاسو د پاره نیټه مقرر کړی ده. واجل مسمى عنده
او نیټه مقرر ده پنځ الله پاک باندې ثم انتم ترون بیا تاسو باندې کې شک کوئ او والله فی السماوات و فی الارض د الله پاک هغه ذات دی چې په اسمانونو کې د الله علم دی او فی الارض او په ځمکه کې دی یعلم الله پاک فی سرکم په پټو رازونو کارونو ستاسو وجارن په ښکاره کارونو ویعلم ما تکسبون الله پاک پیږي پاسه چې تاسو کوئ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم او نرازی دوی تیس قسم معجزہ درب دوی اللہ کانو عنها موردین مگر دی داغی نئے راز کئی فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فتاغی سردی تکذیب کرو دا قرآن کریم ہر کلم چراغی دوی تا فسوف یادیم انبا ما کانو بیا ساجون فسرد چراب شدی تا خبر دا غص چدوی او پس ٹوکی کئی علم یو دین گوری کما حلقنا من قبل من قرن مکننا فی الارض سمرا ډیر منګ هلاک کړي وړاندې دوی د قومونو مکننا فی الارض چې هغې موږ وسولو مکننا فی الارض چې موږ هغې ته ځای ورکړو په ځمکه کې ما هغومره ځای لم نمکن لکم چې تاسو ته موږ هغه طاقت او قوت نه دې درکړی ورسلنا السماء علیهم مدرارا او موږ لېږلو په هغې باندې باران په شیبو شیبو وجعلنا الانهارا او موږ ګرځولي نهرونه تجري من تحتهم لاندې چې جاري وو لاندې د هغوی نه فاهلكناهم بذنوبهم ما شانا من بعدهم قرنا آخرين پس من هلاک کړ په سبب د ګناهونو د دوی وانشانا من بعدهم قرنا آخرين او من پیدا کړ د هغې مخکې کافران وروسته نور خلک ولو نزلنا عليك كتابا کچره موږ نازل کو پتا باندې پیغمبر علیه السلام کتاب فی قرطاس په کاغذ باندې فلمسوا بأيديهم مخامخا دي په خپل لاسونو کې راوام خلي لقال الذين كفروا خامخاوي بكافران ان هذا الا سحر مبين نردا مگر کار جادو وقالوا دي وای لولا انزل عليه ملك ولنش نازل ولي پدي پیغمبر علیہ السلام باندې فرشتہ ولو انزلنا ملكا کجره موږ نازل کو فرشتہ لقضي الامر ثم لا ينظرون بیا فیصله شکار بیا ودی ته مولت نه ملاویږي ولو جعلنا ملكا کجره موږ ګرځو فرشتہ لجعلنا رجلا خامخا موږ ګرځو دا انسان په شکل ولا لبسنا عليهم ما يلبسون من بخامخا ګډوډ کو پدې چې دی په ګډوډيږي ولقد استهزئ برسل من قبلك او پتاقي سر ټوکی کړی شي په پیغمبرانو پر استاسو وړاندې فهاق بالذين سخروا پس چاپیره شو په کسانو باندې چې غي ټوکی کولی منهم د دوینا ما هغه عذاب كانوا به يستهزئون چې دی باغي پس ټوکی کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قل سيروا في الأرض فانظروا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين سورة الأنعام وما پارا یولسم نمبر آیت دی پمخ کی آیاتونو کی د کافرانو مشرکانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم گستاخی ذکر شو او د الله رب العالمین د توحید دلائل عقلیه بیان شو اوس په دې آیاتونو کې د مشرکانو کافرانو د شرک تردید او د الله پاک د وحدانیت دلائل عقلیه ذکر کیږي الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته فرمایي د مشرکانو کافرانو د مکی ته وایا چې تاسو په دې ځمکه کې ګرځئ نو د پخوانو هلاک شده خلکو په حالاتو باندې عبرت حاصل کړئ بیا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا د مشرکانو کافرانو سرا د اللہ پاک په توحید باندې د مناظرې طریقه خی چې دې ته وایا چې د ازمکه اسمان دا د چا د پاره دی چا پیدا کړی دی اختیار پکې د چا دی
کله چې دا کافران د خپل غلطی عقیدې د پاره دلیل نه عاجز شي بیا دوی ته ووایه چې دا ځمکه اسمانونه د یو الله پاک دي او بیا دوی ته ووایه چې الله رب العالمین رحیم ذات دی په خپل ځان باندې رحم کول لازم کړی دي او نور قیامت چې تاسو نه منئ قیامت حق دی فقیامت کے با د کافرانو ناکامی او نقصان ښکارشي بلې مشرکانو کافرانو ته ووایه چې تاسو د کوم بتانو عبادت کوئ دا بتان خدایان ندي ځکه د ځمکې اسمان مالک پیدا کوونکی یو الله دی نو زه څنګه ستاسو دغه خدایان په خدایې باندې ونیسم ځکه دغه کې هیڅ قسم فایده نشته او که بالفرض والمحال زه د الله پاک نافرماني وکم نو د الله پاک د عذاب نه ما هیڅوک نشي بچ کولی بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم عجز او کمزوری او بندگی ذکر کیگی کہ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا باندے تکلیف راولی نو تو عاجز حصوک دا تکلیف تا نشل رکولے سوا دا اللہ او کہ اللہ پاک تا دا پار دا خوشالے او دا خیر ارادہ اکی او تا تا خیر در کی حصوک دا نشی منکولی دا خیر او دا شر مالک یو اللہ پاک دی پا دی آیاتن کی رد دی پا بریلیانو باندی چاگی عقیدہ دا مختار کل لری بلیو پیران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا کافران راغلل نبی علیہ السلام توی چتوی زد اللہ پاک پیغمبریم ستا دا ملگرن اسوک علاوہ ستا گواہی نور کی چتد اللہ پیغمبری اللہ پاک آیاتن نازل کرل چی زد دی خبری گواہی ورکو زتا توحی کو تا قرآن نازلو اللہ چی گواشید اللہ نلوی گواہو اسوک نشتا بلدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت ذکر کی گی نبی علیہ السلام تا قرآن نازلوم چی دا خپل دور خلق پہ ہم اویرے او دا قیامت پورے سمر بندگان نازی اغا ٹول تدا قرآن ارسے او اغا پہ اویرے کدا نبی علیہ السلام نباد بل نبی رات لی نبیاد و من بلغ ذکر کولو ضرورت نو لیکن دا نبی علیہ السلام نباد قیامت پوری دنیا تبل نبی نرازی بلدہ کا اہل کتاب دیتا پیجنی چتد اللہ پاک پیغمبری دخپلو بچو پشان بلکہ دخپلو بچو نہم زیاد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمائی وی زما پلار او زما ترور داد تورات غٹ غٹ عالمانو دا نبی علیہ السلام دراتلو پیشن گویانی پا تورات انجیل کی چکم ذکر شوی نحاغت بھی ذکر کری یو علامه دا ذکر کړه چې د آخر زمانه پیغمبر راځي ناغه بدی یثرب مدینه منوره ته هجرت کوي نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه منوره هجرت وکړ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ځان سره لګي کجوري راوړي
او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان نوړو او بیا فرمایل چې د خپل اولاد په باره کې موږ شک شبهه کولی شو چې دا بچی کېدی شي زموږ نی لیکن ستاسو د نبوت په باره کې موږ هیڅ قسم شک شبهه نشو کولی ځکه ته رښتونی پیغمبر د الله پاک نو فرمایي قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام سیرو تاسو گرزی فی الارد پزمکہ کی ثم منظرو بیا تاسو گوری عبرت حاصل کئی کیف کان عاقبت المکذبین سرنگ و انجام د دروغ و ینکو د تکذیب کو انکو د پیغمبرانو قل تو فرمائے لمن ما فی السماوات والارد دا چادا پارا دی آغا تمام سیزنا چی پاسمانونو کی دی و پزمکہ کی دی نچے کل دی دا جواب کورنا عاجز شی قل تو فرمایا للہ دا ٹول دا جو اللہ پاک دا پار دی کتب علی نفسه الرحمہ اللہ پاک لازم کردی پخ پلزان باند رحمت کول پا بندگانو باندی لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ اللہ پاک برا جمع کی تازہ پورز دا قیامت کی چاغی ورز کی قسم شک نشتا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون آغا خلق دی آغا کسان خسروا انفسهم چاغی تاوان کے چول دی خپل زانونا فهم لا یؤمنون آغی ایمان نروڑی ولہو ما سکن فی اللیل والنہار او دا اللہ پاک دا پارا غا مخلوقاتم جی چی آرام کئی پشپکی والنہار او پورس کی او سمیع العلیم او دا اللہ پاک اوریدن کیو فیضات تی قل تو فرمائے اغیر اللہ اتخذ ولیا آیا غیر دا اللہ پاک زون اسم پا دوستانا پا خدای باندی فاتر السماوات والارد اغا اللہ چی پیدا کون کی دا اسمان نو دزمکو دی وهو يطعم ولا يطعم او دا اللہ پاک خلق باندے خوراک خری پا اللہ پاک سوکن شخوڑی زکر ضرورت نلری قل تو فرمایا انی امرت ان اکون اول من اسلم یقینا ما تا حکم شویدی چیزشم اول دا تابدارو دا دیخ پل دور اولنی مسلمان شم زکر دا نبی علیہ السلام پا دور کی حصوک مسلمانانو اول مسلمان نبی علیہ السلام ولا تکونن من المشرکین او ما تا حکم شویدی چی تم کی گا دا مشرکانونا قل تو فرمائے انی اخاف ناصیت ربی عذاب یوم عظیم یقینا زیاریگم کزنا فرمانیکم دخپل لب دا عذاب لوی نیریگم دا لوی رزی دا قیامت دا عذاب نیریگم من یصرف عنہ یوم ایدن فقد رحمہ کم انسان نہ چلری شو دا عذاب پدا ورز پتا کے سر پدا باند اللہ پاک رحم اکو وذالک الفوز المبین او دا لویا کامیابی دا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ او کچر اورزی تاتا اللہ پاک بِضُرٍ تکلیف بیماری فقیری محتاجی تکلیف فلا کاشف له الا هو پس نشتر اسوک لرکون کی سوا دا اللہ پاکنا دا تکلیف لرکون کی دا اللہ نا علاو اسوک نشتا قبرن والا دا چانا تکلیف نشل رکولی پیران دا چانا تکلیف نشل رکولی دا قبرن خواکی من جوران دا چانا تکلیف نشل رکولی تکلیف لری کون کے ذات صرف پیو اللہ دیدا بدا مسلمان عقیدوی وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ او کچر ارسی تاتا اللہ پاک سا خوشحالی مالداری غینا خوشحالی صحت نعمتنا فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نو پس دغا اللہ پاک پارسیز باندے قادر دی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِي او دا اللہ پاک غالب دی دا پاس دخپلو بندگانو او الحکیم الخبیر او دا اللہ پاک ذات حکمت والا خبردار ذات تی قل تو فرمایا ایو شیئن اکبر شہادہ
کم یو سیز ډېر لوی دی د ګواهۍ سره قل تو فرمای کله چې دوی خاموش پاتې شي ته ووایه الله شهید بیني و بینکم الله پاک گواه دی په مابین زما او ستاسو کې الله پاک زما گواهی ورکړي چې زه پیغمبر یم نو د الله نه علاوه هیڅوک دا گواهی په لحاظ سره لوی نشته اوحی الی هذا القرآن او ما ته وحی شوی دا د دې قرآن لانذرکم به ومن بلغ د پاره دی چې تاسو په دې باندې ويروم د عذابونو نه او هغه څوک هم ويروم چې هغه ته دا قرآن ورسیږي د قیامت پورې ټول خلق ويروم انکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى آیا تاسو بخامخا گواهی ورکړئ چې بشک د الله سره نور خدایان شته قل تو فرمایا لا اشهد زد دی خبر گواهی نو ورکم زک الله یو دی اس قسم شریک ور سره نشتا قل انما هو اله واحد تو فرمای پیغمبر علیہ السلام بشک الله یو دی د توحید د عقیدې اعلان وکا او د شرک د عقیدې نه براءت وکا واننی بریء مما تشركون او یقینا ز بیزار ام تاسو د خدایانو شریکانو نه چې تاسو د الله سره شریکان جوړوي زاغه نه منم نو د اهل حق د پاره ضروری دادا چې د عقیدې حق اعلان بکی او د عقیدې باطله تردید بکی داغې نه براءت کوي نبی علیہ السلام د توحید د عقیدې اعلان وکړو او د شرک د عقیدې نه براءت وکړو نو صرف د توحید په دعوه باندې کار نه کیږي بلکې رد د شرک به هم پکار وي پدیزه کی رد چوپاغ خلقو باندی چاوی وی خپل عقیده بیانوا د باطل عقیده بیانوا د باطل د عقیده تردید مکوا د خپل عقیده خبر کوا خود باطل د عقیده خبر بنکه الذين آتيناهم الكتاب آکسان چې موږ ورکړي دي ته کتاب یعرفونو دی پیجنی دا کتابونو دا پیغمبر علیہ السلام کما یعرفون ابناءهم لک سنگ چې دوی پیجنی خپل زامن الذين خسروا انفسهم خلق چاغي تاوان کې اچول دي خپل ځانونه فهم لا يؤمنون پس دی ایمان نه وروړي ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا پمخکې رکو کې تردید د شرک ذکر شو اس پدې رکو کې هم تردید د شرک ذکر کی الله رب العالمین فرمایي چې په دنیا کې د داس انسان نلوي ظالم څوک نشتا چې په الله درو وي لکه کافران د الله د پاره بچی لټي الله لزامن او لوریان ثابتې نو د داسې سړی نلوي ظالم هیڅوک نشتا او بیا د قیامت پر ورځ د دې مشرکانو کافرانو اغا د مشرکانو کافرانو ذلت او رسوائی الله پاک بیانای په دنیا کې خدا کافران لګیا دي د خپل مشرانو تابعداري کوي په دنیا کې دا مشرکان لګیا دي د خپل مشرانو عبادت کوي پیرانو سیبانو ته سجدي لګي قبرونو ته سجدي لګي بتانو ته سجدي لګي سارو واغانو ته سجدي لګي قبرونو ته سجدي لګي اور ته سجدي لګي نور ته سجدي لګي لیکن کله چې د قیامت ورځ شي الله پاک بدی ته او فرمایي ستاسو خدایان کم دیو خایي خدایان مسشو تاغه په دنیا کې ویلی زدا کاکا سیب منجور یم او کاکا سیب په ما د عذاب نه بچی کاکا سیب دې سشو تا چې په خدای نیولو تب چې قبر ته لاړ او د قبر سره به سجدي لګول او تندې به پیسلو طوافونه به کول تیل او مالګي به پزان باندې لګول د قبر جاروګانې به پزان باندې وهلي د قبر کانی به پزان وهل غلاب به په قبر باندې اچو د قبر واخه به پزان باندې وهل دا وتا د ځان د پاره د صحت هغه غټه ذریعہ ګڼلا
غریب لبد جامع ناخستل او قبر لبد جامع اخستی یتیم لبد کپڑے ناغستی او قبر لبد کال پکال نوی صادر کولو یتیم باندې باندې خرچه نکولو په قبر باندې کولا په یتیم او په غریب او په جماعت او په مدرسه کې باندې چاندن نو ورکولا او چې قبر ته بلاړ نو په قبر باندې شکرانی اخادي هغه خدایان دې څه شو دا مشرکان به وی چې اوس کار خراب شو دلته خو ځنه شم ویل چې پیر صاحب خو قبر کې اوس راوتی دی نشم ویل چې هغه خو زما پیر او دنیا کې اوس پته نشته نو دا مشرکان به قسمونه شروع کی سبوی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله چې موږ خو شرک نه دی کړی دروغ بوي دومره دروغجن د خپل ځان تکذیب پکې دنیا کې لګیا دي قبرونو ته څومره خلک سجدي کوي الله دې معافي وکړي دې رحمان بابا زیارت ته خلک لاړ شي یاد ازان له قبرونه جوړ کړي مختلف نمونه باندې مونږ یو ځای کې یو مدرسه کې مسابق وي او هغه ځای کې بریلیانو بریلیانو کې یو سړی د هغه نوم تقریبا به جمعه تر اده ډېر بل شان سړی مونږ خپل طالبانو سبق مو وي یو اونه وکړلا د ګلتوت اونه وکړلا د بریلی مزاج د خلکو طبیعت ته ګوره ګلتوت اونه وکړلا دا کم بزرګانې پیژني یو توت وي او بل ګلتوت وي ګلونه کوي خو توتان نه کوي هغه وکړلا ګیر چاپیره و تکند وکړه او به اچولې سو وخت کې هغه بوټي شین شو رو رو غټې دو پیر سیب ته رو رو کپڑے توکړي اوله ته صرف ډکی توکړ به ته چوکي توکړي به ازغي توکړ اخیره کې پیر سیب داغې نه بیا کپڑے او سیری توکي خدای الله پاک رحم هغه سړی خدای ملک کړي دغه ځان له زیارت جوړو اوس ته سوچ کو زیارت نم خلق دا نه ګوري چې دا زیارت د سړي زمون پځې کې یو قبر دی هغه تشلګزی بابا وي منګل تسکول وی هغه شلګزی بابا سحر خبر شو چې دی قبر چا کنولې دی سکول نورلو سکول سره متصل قبر دا ټیکری میکری پراتو قبر تقریبا نیم کنستل شو بیا ته وي د شپې چا سيزونه مزونه یو واپس پسې پرېخې هغه تم خلق راتل قسم قسم شرکیات او بدعات به کول او باغی باندې خلکو عقیده ساتل چې دې کې صحت پروت دي حالانکه هغه کې اسم نو شلګزی بابا یې نو خو بیا مداسي اور لیو مشرنا وی کله چې دا هندوان د دې ملک ندل نه چاغي سره کوم قیمتي اسباب ناغي کند ولو کې هغه کې خخ کړو د پاسه په جنډو لګول چې دا قبر د مسلمانان د قبر خیال ساتي هغه خپل خزانه یې په دې کې محفوظ کړی دا زموږ د مسلمانانو حال دی دین علاوه زمون د مدرسې سره یو کور او دا کور د دیوال په ګټ باندې یو کان لګیدلو دا عجيبه ووري هغه کان کې داسې دومره کند ولکه د لاس دا تلې عملګرو ته وی چې دا کند د سره موږ اوس په دې تفسیره کې شروع دي کې یو ماشوم راغی پاغه کانی کې ستن اواله واغې پسترګ باندې اوهل لاړو عملګرو وی وې دلته په دې کانی د خلکو عقیده دادا
چې پسترګه باندې ستا غولون کې راختلی او غستن دی راواغېسته په دې کاڼي دي اووالو بیا دې پسترګه اووال نو غولون کې دې ښه کېږي هغه کاڼي کې د لاس عمره کنده په دې ستنو کړې وه اوس تاسو سوچ کړئ دا زموږ د مسلمانانو د پښتنو حال دی هغه پښتانه چې د ایمان بنیاد دی په ایمان باندې او په دین باندې ټول عمر وینې توی کړي دي او زموږ مسلمانان پښتانه اوس قبرونو ته پاتې شو دا چې کله د قیامت ورځ شي نو بیا دی به څه کوي والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله پاک چې زمونږ رب دی مونږ خو شرک نه دی کړی په خپل ځان باندې به دروغ وایي دنیا کې لګیا دي زیارتونه آبادی جماعت او مدرسه نه آبادی دنیا کې لګیا وي په قبر باندې کپڑے وي قبر له مالش او پالش کوي قبر لا پرشونه پخې قبرونو باندې جاروګانې وهي او دا خپل یو لوی ثوابونه ګڼي او بیا وې زه خو د پلان کې بابا منجور یم او عبادتم بیا قبر تکي سجدي بیا قبر تکي تندي په قبر باندې ګدي او دا قبر نه چې واپس کین وای په یوري وسري وس باندې ځا قبر ته بشاکه نازک چې دا وای ګناه بيد بيدا قبر باندې کپڑے پرتی ویغه لغټي ورکی چاچی او غټ ورکا یو بچي به کیږي او چاچی دو غټي ورکی دو بچي به کیږي دا زمون د خپل سترګو ته لیدلو حال دی د یو زیارت سره کپړو لډې زیات غټي خلکو ور کړې وي او چې کله کپڑے نه ملاوي دین بیا د قبر وخول غټي ور کړې وي چې چا دی قبر دی وخول غټ ور کړه دا بچي کیږي پس بچي د قبر سره پروت دي په دې زیارتونو چې څومره شرکیات او بدعات کیږي دومره په دنیا کې چرته لګي او بیا دی تخپل پیران سیبان بریلیان وی دا خو سیب رسیدلې دی نو چې سیب رسیدلې دی د سیب په قبر کې چې څوک پرات قبر سره خوا کې څوک پرات هغه به رسیږي بیا زمونږ دعوت او تبلیغ والا ملګری مهنت کوي خلق د قبرونو را پاسې جماعت ته راولي د تبلیغ والا ملګرو مهنت دا شو چې خلق د الله نه باغیان الله سره جوړي راځي الله ته په سجدو باندې کوي او بیا یو بل ډلا چغی غیر مقلدین او وابیان وای دی بیا مهنت کی هغه مسلمانان چې تبلیغیانو جماعت ترو سیدی دی ځان له وابیان کوي مهنت دنیا د لګیا دي بیا دا باز مشرکان نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته براتل خودی بدی د پار نه راتل چې د ایمان وروړي دا خبره ووري دې د پار باندې راتل بلکې دې د پار براتل چې دې پسې سبا خنداګانې وکي قران ته به وکي خودو بیا خپل من کې کیناستل لکه دا د پیغمبر علی السلام څخه خبرې کوي نو بیا به وی دا د پخوانو خلکو هغه د دروغ قصې دي نو دې مشرکانو کافرانو با قران ته د ایمان د پاره او د عمل د پاره وګنی خو دوی به دا خو پخوانه قصې دي بل دا دومره بدبخت خلکو چې پخپلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري نکولا او خلق بهم د نبی علیہ السلام تابعداري تنپری خودل کله بچی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بازارونو کې روانو خلکو ته به مهنت ورکو ابو جال کافر بنبی علیہ الصلوۃ والسلام پس شاشه روانو او خلکو ته به اوې چې دا سړی بی دین شوی د نعوذ بالله ځان تن اوساتای کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس خپل ترو ابو لهب شاشه روانو نو که نبی علیہ السلام با چاہتا اللہ پاک دا دین دعوت ورکو نو دی ابو لہب
وتوي انه صابي كاذب دا بيدين شويدي دروغ جن نعوذ بالله. لیکن کله چې د قیامت ورځ شي او د جهنم وړاندې دوی او د ودرول شي او د جهنم د غورځولو کوم د دوی د پاره وشي، په دې وخت کې به ډېر زیات بدحال وي، ډېر د خوف او د یری او د هیبت او د دهشت حال به وي. دا کافران به وي یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. کاش چې منګ دنیا ته واپس شوي وي او منګ ایمان راوړی وي، منګ تکذیب نه وي کړی، منګ په دنیا کې شرک نه وي کړی. لیکن الله پاک فرمایي چې دا دومره قبیح او بد خلق دي که دنیا ته بالفرض والمحال دی واپس راشي، بیا هم دغه خپل مرداري کوي، بیا هم قبرونو ته سجدې کوي، بیا هم پیرانو ته سجدې کوي، بیا هم وي پخدے بشی و پتا بشی کاکا سے بترا مدد شاہ، پیر بابا ترا مدد شاہ، شیخ عبدالقادر جیلانی الویزوانا ترا مدد شاہ. دا آواز نبکی ذکر دی پا طبیعت کیا شرک و بدعات پرات دی. نن پا دنیا کی آسان پہچان دا دنیا کی دا مشرکان پی جنگلو دا پاردا دی چاگا یا دا بریلیانو جماعت سر تعلق ساتی، یا دا پیر سے فرحمان دا بریلیانو جماعت سر تعلق ساتی. دا جماعت دعوت بورکی، دا پیر دعوت بورکی، خدا خدیو دا رسول دعوت بنورکی، دعوت بورکی چفلان کی قبر تلاڑی التدمر انوارات بپتا باند راشی که جماعت تلاڑ انوارات و تذکرن نکی. او چې کله تبلیغیان ذکر وشي چې تبلیغیان نیکان خلق، دوی بیا تبلیغیان نه مني، تبلیغیان ته بیا بيدین نعوذ بالله مشرکان او کافران وي. تبلیغیان یادې وي دا ریونډي جماعت ته، تبلیغیان یادې چې دا جبریه دي، حالان کې دا بریلیان په خپل باندې د شرک ټیکداران دي، حالان کی دا بریلیان پخپل باندې د بدعات ډیپوګان دي، حالان کی دا بریلیان پخپل دا قسم گمراه خزانی دي. چې کله د قیامت پر ورځ دا کافران الله رب العالمین وړاندې حاضر کړل شي، الله پاک به فرشتي ته وایي چې دی کافران تپوس که چې تاسو وی چې جون خود دنیا دی بل نشتا، اوس وایي دا مرګ حق دی، د مرګ نه بعد دا جون حق دی او کنه دی منی کنه منی، قیامت حق دی منی کنه منی، آخرت حق دی منی کنه منی. دا مشرکان چې دا عقیدې د توحید او د آخرت د عقیدې نه منکر دي به قسم وکړي بلا ولنا وربنا زمونږ د خپل رب باندې قسم وي چې موږ دا منو چې قیامت حق دی. دنیا کې قیامت نه مني لیکن بیا به الته مني. الله پاک به فرمایي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، پس تاسو عذاب وسکئ ځکه تاسو کافران وئ په دنیا کې مشرک او کفر کړی دی. د داسې مشرکانو سره قربانی نه کیږي، د داسې مشرکانو سره منځ نه کیږي، د داسې مشرکانو جنازه نه کیږي، د داسې مشرکانو سره نکاح نه کیږي چې هغوی د جومات په ځای د مقبرې او د قبر او د شرک دعوت چلی. نو الله جل شانه فرمایي ومن ازلم سوک دی لوی ظالم ممن دا چان افترا علی اللہ کذبا چی تڑی پا اللہ درو او کذب بی آیاتی یا تکذیب کی دا اللہ پاک دا آیاتنو. انہو لا یفلح الظالمون، یقینا شان دا خبر دا دی چن کامیابی کی ظالمان. ویوم نحشر جمیعا، او یادکا ورچ من برا جمکو دا مشرکان کشران او مشران ټول، ثم نقول للذین اشرکوا، بیا بم وایو هغه خلکو ته چې هغوی شرک کړی دي،
این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون کم دستاسا خدایان چه تاسو پی خیال کو چه دا خزمون خدایان دی دا دا بچو مالکان دی دا دا مال مالکان دی دا دا صحت مالکان دی دا دا تکلیف لری کولو مالکان دی دا فیدی ورکولو مالکان دا خدایان ستاسو سشل ثم لم تکن فتنتم بیا پدا وقی دا دوی دا پارنوی سبانا بانا بدوی نشی کولی الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین مگر دی با اوئی قسم پا اللہ چی زمانگ رب دی چی من کو چرتم شرک پا دنیا کی ندی کڑے پا دنیا کی بیتن دی طول عمر پا سجدہ دا قبر و دا بت پروتوی پا آخرت کی با انکار کئی انظر تو گورا کیف کذبو علی انفسهم سنگا جی بخلق دی چی دی تعجب دی تکذیب کی دروغ نسبت کی خپل زانون تزان تا دروغ جن وی پخپل زانون دروغ وی وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ او غائب بشید دوینا خدایان چی دی دزان نجوڑ کری دی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ او بازی پدی کافران کی داسی دی چتا توق دی چکلت دا قرآن تلاوت کے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِ مَكِنَّةً يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا او منگر زولی دی پزرون دوی اکنتن پردی ان یفقهو وفی آدانم وقرا دپارا دی چه دی پی نشی پا خبر باندی و دبی پا وگنو باندی درنوالے و پردی دی ویرو کل آیت اللہ یؤمنو بها او کچروی اوینی ہر قسم معجزن دی ایمان نروڑی حتی تردی پوری اذا جاؤ کار کلچ دی تا تراشی و جادلونکا دی تا سر جگڑ کئی یقول الذین کفروا یا کسان چی کافران دی ان هذا نردا قرآن الا ساطیر الاولین مگر دا دروغ پخوانے قصیدی وهم ینہون عنہ او دی منکوی خلق دا نبی علیہ السلام دا ملکی تیانا وینعون عنہ او دی پخپلم منکی گی دا نبی علیہ السلام دا ملکی تیانا وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ او دین ہلاکوی مگر خپل زانونو ما یشعرون او دین پیگی پخپل انجام و نقصان باندی ولو ترى اذ وقفوا على النار او کچره تاول دل اے محبوب کل چدوی داخل کلیشی حاضر کلیشی پیش کلیشی پور د جہنم باندې دا بډیر جات بد حالوی تفسیر جلال لکی لرأیت امرا فزیعا تبقا مقاوینی یو ډیر دهشتناک امر واقعا فقالوا نوی بدا کافران یا لیتنا نرد ولا نکذب بیایات ربنا ہے افسوس زمان دا پارا کاچ منگ واپس کولشی دنیا تو من تکذیب نوی کری دایاتون دخپل رب ونکون من المؤمنین او منگ وید مومناننا بل بدالم ما کانو یخفون من قبلو بلکہ دی تباہ کارش اغسو چی دی کم پٹ کری اڑان دی پا دنیا کی اغشرکا کفر بو تغفل کارشی ولو ردو لعادو لمانو عنہ وانہم لکاذبون کچر دی رد کریشی بالفرز والمحال دی بقا مخا واپس جا کارنت چی دی داغین منشوی دی چی شرک دی او یقینن دی دروغ جن دی خامخا وقال او ویدا مشرکان کافران ان ہی الا حیاتنا الدنیا ندی دا جن مگرم دا جن دا دنیا دی وما نحن بمبعوثین او من بنشو پورتا کول پا قیامت کی قیامت نشتا ولو ترى اذ وقفوا على ربهم او کچرتا اولی دل کل چی دی پیش کلیشی پخپل ربان دی دا بڑیر ذات سخت حال میں قال اللہ پاک بہو فرمائی پجبد فرشتے باندی علیس هذا بالحق آیا ندی داو ورز دا قیامت حق قالو دی بوئی بلا ولنا وربنا زمان دی پخپل ربان دی قسم بداقو حق دی قال اللہ پاک بہو فرمائی فذوق العذاب بما کنتم تکفرون پس تاسو سکی عذاب پس سبب دا کفر استاسو قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ تدی رکو دا مخی رکو سر عربت او مناسبت داری چی پا مخی رکو کی دا قیامت ذکر خوشو اس پا دی رکو کی ہم دا قیامت ذکر دی
یا په مخکې رکوع کې وعده د قیامت ذکر شو چې قیامت به راځي، او په دې رکوع کې حالات د قیامت ذکر کیږي چې قیامت راشي دا به څنګه طریقې سره قیامت چې کله راشي دا به ناګهانه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې قیامت راځي دکاندار بګات تک پخ ورکړی وي لا به غونډه کړی نه چې قیامت بشي. یو سړی بن وړه راغی تخلی کې به اچي لا به اچول نه چې قیامت بشي. وخبا لوشي ساروی بخبل لوشي لا به لوشل نه په دې لوشل دوران کې به قیامت شي. او په دغه ورځ باندې چې کله د مشرکان کافران پیږي چې قیامت خو راغی دی بویا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، ای زمنګ افسوس پاغه چې دنیا کې مونږ کوتاهی کړی په خپل کمزوري او غلطي باندې افسوس کوي. او دنیا کې د دې جنسو دی به دنیا یادولا چې اصل جن خدا دی، حالان کې اصل جن حقیقی جن د کامیابی جن هغه د آخرت او د جنت د نیکانو د پاره. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د مشرکانو کافرانو ته د الله پاک د دین دعوت ورکو، هغه به تکذیب کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات خفه کیږي. یو پیرا اخنس ابن شریق کافر او ابو جهل کافر په خپل منس کې ناستو غپې لګاو. د اخنس ابن شریق د ابو جهل توی یا ابو الحکم د دې سړي باره کې سوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد. ابو جهل ورتوی دا سړي رښتونی پیغمبر دی. ور ابو جهل وی ها وی دا رښتونی پیغمبر دی، لیکن د دې خاندان د عزت مې نه دی خو. اوس که چېرې موږ دې پیغمبر ومنو د بیت الله شریف ټول خدمت خو به د دې خاندان ته لاړ شي، او دا خدمت زموږ د ځانه ځي زموږ د خاندان نه ځي. د دې وجې موږ دا پیغمبر نه تسلیمو. او بل دی ابو جهل وی چې دا بالکل رښتیا دي، رښتونه سړی. نو الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا خلک ستا تکذیب نه کوي، دا زما د آیاتونو د قرآن تکذیب کوي. نبی علیہ السلام ته کافرانو صادق او امین وی، نو د نبی علیہ السلام تکذیب هغوی نه کو. تکذیب دا اللہ پاک دا آیاتونو. نو اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی پا دی خفکی گما دا بستا تکذیب کئی دا نور پیغمبران کڑی دی پا حقیقت کے زماد آیاتونو تکذیب دی، مخکنو پیغمبران تکذیب شویو اغیم صبر کڑیو. بیا زمون امداد راغی کافران متحلاک، تم صبر کوا کافران بز ہلاک. بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا کافران راغلل. نبی علیہ السلام نے فرمائشی معجزی اغختی د صفا مروه دا غونډې راته د سرو زر وګرځو، بیا موږ ایمان راوړو. شام ته موږ تجارت کو دا لار را لنډک ایمان راوړو. اسمان نے کتاب روڑو زمون نمون پکیوی ایمان روڑو. منگ تا فرشتی راول ایمان روڑو. قسم قسم خبر. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکے او فرمائی کدی تا ہر قسم معجزہ روڑی خدا دمر بد قسمت خلق دی چی دی ایمان نروڑ. ځکه ستا د دین پیغام به هغه خلک قبلوي چې هغوی د اورېدو په نیت باندې ستا خبره واوري، قبلولو په نیت باندې.
او کستا خبر دی اوری هم نو لیکن دی دا قبل ولو پا نسبت نا اوری دا دی کافران مثال پشان دا مڑی دی کافر اوریدل کئی فیدہ ناخلی مڑیم اوریدل کولی شی خو فیدہ نشی اخستی ذکر دا فیدید اخستوزی دنیا دا نو کافر اوریدل کی وگونے ٹک ٹاک تی خبر پیگی خو قبلینا نو چه قبلینا گویا چه اڑو اورینا پا دی قبر که دا مڑی اوریدل کولی شی دا قبر تا چه دا پرشتی راشی او دا پرشتی دا دی مڑی نتا پوسون خینو دی اوری و جواب ورکی نو قبر که دا مڑی اوریدل کئی لیکن داس اوریدل دا قبر کې دا مړی نشي کولی چې دی په فایده واخلي بلې مشرکان کافران نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ته زمونږ د طبیعت مطابق معجزه ولې نه راوړې الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دی ته وایي چې د معجزات اختیار خود الله سره دی الله رب العالمین سره اختیار دی زخو دا اللہ پاک دا طرف نتاس دا پیغمبر یم زخو سا قادر او خالق نیم خالق اللہ دی او بیا اللہ رب العالمین فرمائی پا مقدس مکہ دا سمر زند سر دی دا دی طول مالک صرف زیو زناور کپاوا باندې الوزی کپزمک باندې ګرځي د دې ټول الله پاک مالک دی دا ټول الله پاک په لوح محفوظ کې لیکلي دي او دا به د قیامت پر ورځ الله پاک را جمع کوي لیکن د انسانانو د جناتو د پاره جنت یا دوزخ شتا او د دې نور مخلوقات د پاره جنت جهنم ندی بلکې دې زناورو کې کچا په یو بل باندې ظلم کړي الله پاک باغیر آغا انتقام د یو بل واخلی او دا غینا بعد به الله پاک او فرمی تاسو خوري شي دغه زناور به خوري شي بل دې کافران هغه طبیعت ذکر کوي چې په وخت د تکلیف کې आवाज الله ته کوي او په وخت د خوشاله کې خپل خدایانو ته کوي الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي دینه تاسو که پتا زبان د عذاب راشي تا بیا د چا عبادت کوي که رښتیا استاد د بوتان د فیدې مالکانی چې کله دوی جواب در نکي دی به خامخا خالص د یو الله عبادت کوي په دغه وخت کې الله ته چغوي او خپل خدایان پرېږدي نن دنیا کې حال دا کله چې په دې مشرکانو باندې تکلیف راشي چې الله ته وي او چې کله په راحت راشي بیا عبادت د قبر کې قبر باندې پراتی دا طریقه د زړو مشرکانو هم نو فرمایي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله فتاقی سر تاوان کړي دي هغه خلک چې غي تکذیب کوي د الله پاک د ملاقات او د قیامت حتی تردی پوری دا جاءتم الساعتو چه هر کل چراشی پدی باند قیامت بغتتا ناسافا قالوا نوی بدا کافران یا حسرتنا علا ما فرطنا فیها ہے افسوس زمن پاغس چمن کوتاہی پا دنیا کے کڑی وهم یحملون وزارم علا ظهورهم او دی بوچتون کی خپل بوجونو دا گناہونو لرا پخپلم لاغانو باندی الا خبردار سا اما یزرون دیر بد دغا بوجونا چدویه اچتوی وما الحیات الدنیا الا لعب ولغن او ندی دا جن مگر دالو بٹوغیز دنیا دا جن وللدار الاخرت خیر للذین اتقون فلا تاقلون او خامخا کور دا آخرت یعنی جنت بہتر دی دا متقان دا پار آیتا سواقن نلری چی ایمان روڑی قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فتاقی سر من پیگو یقینا شان دا خبردار تا خامخا غفک یغا خلق چیخوی وی فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين
یقینا دوی چې دی تکذیب نه کوي دستا ولکن الظالمین بیاات الله یجحدون لیکن دا ظالمان دا الله پاک د آیاتنا په حقیقت کې انکار کوي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا او پتاقی سره تکذیب کړل شو د پیغمبرانو ستانه وړاندې په دې صبر کړو په تکلیف باندې چې هغه کې تک فصبروا دي پیغمبرانو صبر کړو علامه په سباندې کذبو چې د دې په کې تکذیب شوو او حتا اتاهم نصرنا او دې پیغمبرانو ته تکلیف ورکړل شو تر دې چې راغی دې ته زموږ امداد ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين او نشته دی تبدیلی د کلمو د الله پاک د پاره په تقی سر راغلی تا ته اخبار د پخوانو د مخکنو پیغمبرانو وان کان کبر علیک اعراضهم اگر چې دی ګران پتا باندې د دې کافرانو د اعراض د ایمان نه د وجې استاد حرس د دوی په ایمان باندې فین استطاعت ان تبتغي نفقا فی الارض پس که چرستا طاقت شي ته چې ته ولټې یو سوري پزمکه کې او سلمن فی السماء یا یوستن اسمان ته یا پوړې اسمان طرف ته فتاتيهم بیایا پس تروړي د دوی د پاره د دوی د طبيعت مطابق معجزه ندی بیا هم ایمان نروړي ولی ځکه چې الله پاک د دې د ایمان او د هدایت اراده نه کړی ولو شاء الله لجمعهم على الهدى کچره وخت الله پاک هدایت د دوی نو خامخا به دی را جمع کړو په هدایت باندې فلا تكونن من الجاهلين پستمکیګه د ناپوهه خلقنا انما يستجيب الذين يسمعون بیشک استاد دین دعوت قبل هغه خلق چې اوریدل کی پنیت د قبل ولو د پوهه باندې والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون او دا کافران په شان د مړو دي الله پاک ودی را پورته کوي بیا ودی واپس الله پاک ته جمع کولی شي وقالوا لولا نزل علي آية من ربه او دی وای چې ورنه نشي نازل ولی په دې پیغمبر علیہ السلام یو معجزه د دوی د رب د طرف نه د دوی د طبيعت مطابق قلت فرما ان الله قادر على ان ينزل آية بیشک الله پاک قادر دی چې نازل کی پدې خبر باندې ان ينزل آیه چې نازل کی آیت یو معجزه ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دې کافرانو نه پیږي وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه او نشته اس قسم زنده سر پس مکه کې او نه سمارغ الوزي پخپل وزر باندې الا امم فالكم مگر دیم قومونه دي استاسو پشان دیم ته د دې الله پاک د رزق تنظیم کوي د دې مخلوق الله پاک دي دا هم مخلوقات دا اللہ پاک دی ما فرطنا فی الكتاب من شیء من ندی پریقی پلوح محفوظ کی سی ثم الى ربی محشرون بیابدیق پل رب تجمع کولی شی والذین کذبوا بیآیاتنا سم وبکم فی الظلمات اوا کسان چغی تکذیب کو زمن دایاتونو دا کان دی دا حقنا وبکم گنگیان دی دا حقنا فی الظلمات پتیارو دا کفر کی دی من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم چاته چلا پاک اوغواړي الله پاک گمراه کیو چاته چلا پاک اوغواړي وی ګرځي په ہدایت پنه غلار باندې قل تو فرمایا ارایتکم من تاکم عذاب الله تاسما خبر را کی چې چر را چې پتا سو عذاب د الله او تتکم الساعه غیر الله تدعون یا راشی پتا سبان قیامت اے غیر دا اللہ پتا سا عبادت کوئی ان کنتم صادقین کچرتا سو رشتنی چستا سو دا بوتان و دا خدایان مالکان دا پیدی دی بل ایو تدعون فیکشف ما تدعون الی انشاء بلکہ خاص دا اللہ پتا سا عبادت کی پس اللہ پاک بلر کی مہاغسا تدعون الی چتا ساغی ترا بل انشاء کا اللہ پاک اغواری وتنسون ما تشركون تاسو بهیر کې غسو چې تاسو کوم خدایان تاسو شریکان غني ولقد ارسلنا الى من قبلك فمكروا کوکی د مشرکانو کافرانو
په وخت د تکلیف او په وخت د راحت کې حالت بیان شو. اوس په دې رکوع کې الله پاک د مشرکانو حالات په وخت د تکلیف او د راحت کې ذکر کړي. الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ستاسو وړاندې موږ ډېر پیغمبران امتونو ته لېږلو. دې امتونو لپاره موږ امتحان په دوی باندې وکړو. اول امتحان مو په دوی باندې د غریبۍ او د سختۍ وکړو د پاره دی چې په دې سختۍ کې عاجزي اختیار کې ایمان نه وړي. بیا چې کله د ایمان په سختۍ کې راونړو نو موږ په دوی باندې بیا دروازې د خپل رزق کولو کې نعمتونه مو ډېر ورکړ، په هغې کې د ایمان راونړو ناشکري وکړه. د هغې نه بعد دی بیا موږ ناڅاپه ونیول او دی د دنیا د نعمتونو بیا نا امیده شو. لکه پخوانی قومونه، قوم عاد، قوم هود، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم نوح، قوم لوط علیهم السلام. د دوی په دې قومونو باندې موږ دوه قسم امتحانات راوستي. یو امتحان د سختۍ، لکه په سختۍ باندې به دوی پوه شول، بیا امتحان د نرمۍ چې په نرمۍ به پوه شو، بیا پرې موږ عذاب راوست. د الله امتحان په دواړو طریقو سره. کچری غریبی تکلیف تی د الله امتحان دی، صبر کوا. او کمالداری او راحت تی د الله امتحان دی، د الله پاک شکریہ ادا کوا. او کنه په تکلیف او پر راحت په دوه امتحان کې پیل شي بیا ناکامی ده. بیا الله رب العالمین د خپل یووالي دلیل ذکر کړي. نبی علیہ السلام ته فرمایي دي کافرانو سره مناظره وکړه. پیغمبر علیہ السلام دینه تاسو کې الله پاک تاسو د جسم طاقت ختم کی، د غوګونو د سترګو د زړونو دا سکم خدای شته چې دا دل را پیدا کی؟ ایسو کم نشته. دا کافران به پر خپل کفر باندې پیشي. بل دینه تاسو کا چې الله پاک پتا سو باندې عذاب راولي نو دا سه سوکشته پتا سو چې دا عذاب د نبی لري کی ایسو نشته. چې تکلیف، راحت یا طاقت دا ټول د الله پاک په اختیار کې دی. نو بیا ولې شرک کوي؟ بل د نبی علیہ السلام ذمہ داری الله ذکر کی چې نیکانو ته د جنت خوشخبری ورکا او بدانو ته د جهنم د یری وعیدات ووروا. بل دی کافرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه فرمایشی معجزې غوښتي. الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمای دی ته اوایا چې دا معجزات ټول د الله سره دي، خزانه ټول د الله سره دي. او تاسو مان د غیب په باره کې تپوس کوي قیامت به کله راځي او زه به کله مړ کېږم. داسې قسم تپوسونه دا د غیب سره تعلق ساتي. د دې علم یو الله ته دی. زمونږ د مسلمانانو ایمان دا دی چې د غیب علم یو الله ته دی، بل چاته نشته. په دې مسله کې د مشرکان سره زمون اختلاف دی. مشرکان وی چې الله نه علاوه نبی علیہ السلام ته علم غیب شتا، لیکن سلور مذهب مسلمانان وی چې دا غیب و علم یو الله ته دی. الله نه علاوه هیڅ چا سره د غیب علم نشته. که نبی علیہ السلام ته د غیب علم وی نو په نبی علیہ السلام په دنیا کې دا تکلیفونه ولې راتل؟ لکه مثال یو پیر نبی علیہ السلام او یا صحابه کرام د دین د تبلیغ د پاره اولېګل یو کافر وسره دوکو کو ټول شهیدان کړل. نو که نبی علیہ السلام ته د غیب علم خو نه بیلېګل. یا د خیبر د غزا په موقع یوې زنانا چې د هغې نوم زینب بنت الحارث دی په نبی علیہ السلام باندې د زهرو ډکه غوښه وخوړه په صحابو باندې چې یو صحابي حضرت بشر ابن براء ابن معرور رضی الله عنه هغه د دې زهرو د غوښې د خوړلو د وجې شهیدم شو. نو که نبی علیہ السلام ته د غیب علم و نو بیا نبی علیہ السلام او د صحابو د غوښه ولې خوړه؟ که نبی علیہ السلام ته د غیب علم و
نو نبی علیہ السلام په بیبي چې تهمت د زنا ولګېدو پاغي نبی علیہ السلام بیا ولې خفه کېدو خود غیب علم یو الله تدی الله نه علاوه اچا سر د غیب علم نشتا او مشرکان وی چشتا نو د دې وجنه د مشرکان سره د دې عقیدې د وجنه تعلق ساتل نکاح کول وغیرہ دا ناروا دي نو فرمای ولقد ارسلنا الى من قبلك او پتاقی سره موږ لېږلو پیغمبران امتونو تاستان وړاندې فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون پس موږ ونیول د دې د امتونو په غریبۍ او په تکلیف باندې بالباساء په غریبۍ باندې والضراء او په بیمارۍ باندې لعلهم يتضرعون د پاره دي چې عاجزي اختیار کې ایمان راوړي فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا پس ولنه وکله چراغ دي ته زموږ عذاب چې دي عاجزي اختیار کړي وي ولكن قسد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون لیکن سخت شو دوی زونه او خسته کړ دوی ته شیطان د دوی غبط کارونه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء هر کله چې دوی هیر کاغه تکلیف او امتحان چې پاغي باندې د نصیحت ورکول شو فتحنا عليهم ابواب كل شيء من کلو کړي پدی باندې دروازې د نعمتونو حتى اذا فرحوا بما اوتوا تر دې چې دی خوشاله شو پاغه نعمتونو باندې چې دوی ته ورکړي شو اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون من اول بینا سا فناگهان دینا امید پراتو د هر قسم خوشالین فقطع دابر القوم الذين ظلموا پس او وستلی شوی کټکړی شوی جنړي د کافرانو آی کسان چې غي ظالمانو والحمد لله رب العالمین او ټول صفاتونه د الله پاک رب العالمین د پاره دي قل تو فرمای ارایتم تاسو ما ته خبر راکې ان قد الله سمعكم وابصاركم کچر الله پاک ختم کی تاسو د وګونو طاقت او تاسو د سترګو طاقت وختم على قلوبكم او ختم کې الله پاک مور لګي تاسو په ذنوب باندې من الله غیر الله یاتیکم به سوق د تاسو داسې خدای سوا د الله چې تاسو ته داسې ژوند واپس درکې انظر اسوک نشته انظر تو ګورا کیف نصرف الآیات ثم یصدفون من څنګه بیانو آیاتنا د خپل یو والی بیا دې اعراض کې ایمان نه وروړي قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام ارایتم ان اتاکم عذاب الله بغتة او جهرة تاسو ما ته خبر راکې چې راشي پتا عذاب د الله پاک ناصافا یا ښکارا هل یهلك الا القوم الظالمون نشالا کولی مگر هغه خلک چې هغه ظالمان وي وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين او موږ نه لېږو پیغمبران مگر زیر ورکوونکي د نیکانو ته او ير ورکوونکي کافرانو بدانو لرا د عذابنا فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون پچا چې مان نوړو ځان سم کو د باندې بس قسم يرنه نه بدي غم جنشي والذين كذبوا بآياتنا او هغه کسان چې تکذیب وکړو زمونږ د آیاتونو یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون او برسیږي دوی ته عذاب په سبب د دوی د کفر قل تو فرمایلا اقول لكم عندي خزائن الله زنویم تاسو چې زما سره د الله خزانه دي ځکه خزانه د الله سره دي والعالم الغیب او زنویم تاسو چې زما سره د غیب علم دي د غیب علم د الله سره دي ولا اقول لكم اني ملك او زنویم تاسو چې فرشته یما ان اتبع الا ما يوحى الي تابعداري لكم مردا مگر دا سجدا غي ما توحید کول شي قل تو فرمایا هل يستوي الاعمى والبصير آیا برابر دي کافر او مسلمان آیا برابر دی او بینا افلا تتفکر تا سوچو فکر نه کوي چې ایمان نه وړي